خو یو ډېره ناشنا خبره چې د دومره لوی شان باوجود قسم په ذات د خدای دا خبره چې ما وکته زما د زړه باندې واجبه غوندې کیفیت راغی چې د دومره شان باوجود چې کله دا مبارک زخمی شو او خپل بچی ورته راغی او سر ته ورته کېناسته نو بچي ته یې ویې شابه ورشه زر حذیفه بن یمان راوغواړه حذیفه بن یمان هغه صحابي و چې حذیفه بن یمان ته زما جانان یو منافق بای نیم ښودلی و د هغه نوم یې ورته ښودلی و چې فلانې منافق دی فلانې منافق دی فلانې منافق دی نو حذیفه بن یمان ته یو معلوم و خو دا ورسره راز و چاته به یې وې نه خو دې مبارک به چې کومه جنازه کې شریک نه شو نو صحابو ته به پته ولګېده چې دلته معامله خرابه ده وی ورشه حذیفه بن یمان راوغواړه دا مبارک زخمی دی ولا شربت راوغوښتی شو چې شربت یې وڅښه نو هغه هماغه کلمو باندې بیا بهر ته راووته نو چونکې زخم یې ډېر زیات و صحابه پوه شو چې بچ کېدل ګران دي نو چې کله حذیفه بن یمان راوغوښته نو ځان ته یې رانږدې کړ ورته یې وی حذیفه لږ رانږدې شه چې رانږدې شو ورته وی دا غوږ کا ورته وی حذیفه زه خو دنیا نه روان یم خو یو آخري تمنا ده زما پوره کراله تا ته خو حضور زما نوم نه و اخیستی زه به منافقانو لیست کې خو نه ومه ما ته لږ خپل صورتحال خو واضحه کا زما نوم خو حضور نه و اخیستی چې زما د کوم د منافقانو لیستو نو هغې لیست کې خو به زه نه ومه او ورته وی قربان دا راز ما سره په راز باندې پرېږده وی نه ما ته ووایه زما آخري وخت دی ما ته دا خبره خامخا وکړه حضرت حذیفه بن یمان ورته وی قربان دا راز په راز باندې پرېږده وی نه به زما آخري ټایم دی ما ته ووایه زه خو به هغه منافقانو کې نه وم ورته وی نه ته حضور منافقانو کې نه یې ته خو د حضور علیه السلام مبارک جنتي صحابي یې خپل زوی راوغوښته ورته وی راشه حضرت عمر عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی لاړ شه او د مؤمنانو مور ته ووایه حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارکی ته ووایه خو داسې به ورته نه وی چې امیر المؤمنین وی داسې به ورته وی چې ستا بچی عمر وی ستا بچی عمر وی چې ما ته به ځای میلو شي زما د محبوب علیہ السلام په قرب کې زما د جانان مبارک په خوا کې که ما ته لږ ځای میلو شي زما آخري تمنا دا ده چې زه د سیدنا ابوبکر صدیق او د مدینې منورې د جانان په خوا کې دفن شم مبارک لاړ او واپس راغی وی قربان زیر میں در باندې ابا اجازت وکړه چې ته به بالکل د حضور علیه السلام په خوا کې به تا مونږ دفن کو د هغې نه پس بیا خپل زوی ته وی ښه اوس راشه دویمه خبره واوره هسې نه حذیفه بن یمان زما د زړه دپاره دا خبره کړي بچی چې کله زما جنازه پورته شي او زما جنازه راوړلی شي او کله زما په جنازه باندې د جنازې مونځ کیږي نو بیا په صحابو کې وګوره چې حذیفه بن یمان په ما باندې جنازه کوي که نه کوي بیا وګوره چې حذیفه بن یمان جنازه کوي که نه کوي که جنازه یې وکړه د هغې نه پس بیا ورشه اجازت وغواړه او ما د حضور خوا کې دفن کا او که جنازه په ما باندې ونه کړه نو بیا مې د عامو مسلمانانو په مقبره کې دفن کا نو چې کله جنازه پورته شوه چې وی کتل حضرت عبدالله حذیفه بن یمان د ټولو نه اول صف کې عمر فاروق صاحب پسې ولاړ د هغې نه پسې بیا دی مبارک دفن کړل ما سوچ دې ته کو سوچ مې دې ته کو چې څومره لوی شخصیات وو چې چا باندې به حضور داسې لاسونه اچولي وو او دلته حضرت سیدنا ابوبکر صدیق و دلته عمر فاروق او دوانو په حضور په لاسونو کې لاسونه ورکړي وو او زما جانان فرمایلی وو چې همدارنګې څنګه چې دلته مونږه دا منظر جوړ که همدارنګې چې کله زه د الله دربار ته را روان یم نو ښي طرف ته به زما دا وزیر ابوبکر صدیقي او زما زړه طرف ته به زما دا وزیر حضرت عمر فاروقي د هغې باوجود حضرت عمر فاروق دغې عاجزۍ ته وګوره دغه انکسارۍ ته وګوره دغه د الله نه یرې ته وګوره د اسلام خدمت کوي د حضور د دین خدمت کوي خو بیا هم په ځان باندې څومره یریږي ما او تا دپاره دا یو ډېر لوی سبق دی چې مونږ په کومه خوشفهمۍ کې مبتلا یو الله کریم جل جلاله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي